یو ونې په څانګه باندې کورکوړی ناسته وه نو یو ټپوس ورسره بره ناست و نو ټپوس ورته وایي کورکوړی وایي ستا ژوند کم دی او زما ډېر دی نو دې کورکوړی ورته وایي دا خو د غیب علم دی چې د چا ژوند ډېر دی او د چا کم دی ته یې له کوم طرفه وې ویل تا لالی او زه حرام یم نو کوم دغه راغی راښکاري او ګزار یې کوي تا به ولي ما نه ولي ځکه تا لالی زه حرامه یم دې ټایم کې ښکاري را روان و چې ګزار یې وکړو ټس شو چې دغه باندې ګزار وکړو په ټپوس باندې نو هغه د ځان لږ بچ کړو کورکوړو ته وایي تاسو کمعقل بچی ته یې پرېښودو په وایي ګزار وکړو هغه حلال شی پرېښودو په آرام وایي دې کورکوړی ورته وایي چې تپوس بابا ماحول بدل شوی دی تا ته پته نشته ښکاریان دې ته نه ګوري چې حلاله کومه ده او حرامه کومه ده دې ته ګوري چې غوښه په کم یو کې ډېره ده دې ته ګوري چې غوښه په کم یو کې ډېره ده مطلب پوه شوی که نه نو نن سبا خو ماحول داسې دی هر سړی ځان له لګیا دی څوک په څه کې او څوک په څه کې څوک په حلاله او څوک په مرداره کې خو عزتمندو دا علما دا قاریان صاحبان دې قرآن پاک ته ناست دي او ژوند د دې سره ځواني د دې سره اول په زده کړه کې او بیا په ښودنه کې اول په زده کړه کې او بیا په ښودنه کې نو عزتمندو که ما او تا سره مینه وکړو که ونه کړو الحمدلله دا حافظان دا قاریان زما او ستا د مینې محتاجه نه دي دوی د الله مینه غواړي دوی د الله د پیغمبر مینه غواړي خو که ما او تا سره مینه وکړه الله پاک به ما او تا سره مینه وکړي خلک پښتو کې څه وایي چې غوښه پکې وسخې وله وها چې غوښه پکې وسخې وله وها چې الله خفه کې د الله د دین عالمان او طالبان خفه کوه الله پاک به نه خفه شي او چې الله خوشحاله چې یو سړی خوشحاله زوی له ټاپي ورکا زوی له چنګم ورکا هغه سړی به نه خوشحاله شي زما بچی له د څه ورکړه ټاپي له ورکړه او چنګم له ورکو خورشه له ورکو زما ورونو پلار به خوشحالي دا الله بلا تشبيه ولله المثل الاعلى دا الله د دین د علماو د حافظانو او قاریانو سره مینه کوه الله پاک په دې باندې خوشحالي او دا څنګه د دوه جهانو سردار نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای په کنز العمال کې دا روایت ته اکرموا حملة القرآن د قرآن پاک د حامل د حافظانو او عالمانو اکرام کوي فمن اکرمهم چا چې د عالم د حافظ قدر وکړو فقد اکرمني پیغمبر علیه السلام فرمایي زما قدر وکړو او چا چې زما قدر وکړو د الله قدر وکړو او چا چې د الله قدر وکړو الله پاک په قیامت کې قدر وکړي نو دې مقابل مفهوم مخالف سره چا د عالمانو طالبانو نعوذ بالله بې عزتي وکړه یا یې ورته کم وکتل په زړه کې یې ورته کم وکتل په زړونو خو الله خبردار دی دا دوی شوه لکه الله او د الله پیغمبر ته چې کم وکتل و دې نه ځان وساتو زما ورونو او د یو عالم بزرګ واقعه هم ده امام مالک رحمت الله علیه د نیر په غاړه اودس کو د هغې زمانې یو بزرګ و هغه هم یو طرف ته ناست و نو هغه د هغې بره طرف ته ناست و هغه راپاڅېد و ښکته طرف ته کېناست و چې کله یې اودس وکړو ډېره موده پس د هغه وفات وشو چا په خوب کې لیدو ویل څه سره وشو ویل الله پاک په خپل دربار کې حاضر کړم چې دا نیر په غاړه دې څه کول یاره چې زه ډره وم امام مالک رحمت الله علیه ښکته کېناستو ما ویل چې دا خو د دین عالم دی زه رالم د هغه د ښکته طرف ته کېناستم چې زما اوبه په ده ورځي دا خو بېادبي ده د ده اوبه په ما راشي وی الله پاک راته وفرمایل چې زما د دین د عالم د قدر کړې دغه عمل مې د خوښ شوی زه جنت ته لاړ شم صرف د عالم په قدر باندې الله پاک د هغه نه داسې راضي شو عزتمندو نن سبا په دنیا کې ماحول داسې دی د سوال او د مینت خبره ده زما ورونو او قسم دی په دې ټیم کې الله ګواه دی د زړونو په حالاتو باندې قسم دی زما ورونو خپل مې پکې څه مقصد نه دی د مسلمانانو ورونو د هغې خیرخواهۍ په بنیاد باندې دا سوال مینت کوم چې د مدرسو د علماو د طلباو او د دین د هرې نقشې د تبلیغ د جهاد د تصوف د مدارسو او د دین د هرې نقشې قدر وکړو زما ورونو